که تاسو هم دعاګانې کوئ او قبلیږي نه، نو د جمعې په ورځ باندې الله جل شانه موږ او تاسو ته یو موقع، یو وخت داسې راکوي چې په هغې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې یو وخت، یو موقع داسې ده چې په هغې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. څوک چې ته څه وغواړي الله جل شانه یې ورکوي. هغه وخت کم وخت دی؟ نو په دې کې علماء کرامو ډېر لوی بحث کړی، تقریبا 40 اقوال دي په دې کې. څوک وایي چې د سهار وخت دی، څوک وایي چې د جمعې وخت دی، او څوک د لمونځ وخت دی، او څوک وایي چې د خطبې وخت دی، څوک څه وایي او څوک څه وایي. تقریبا 40 پورې دغه اقوال دي. نو لہذا هغه وخت چې په هغې کې الله جل شانه دعاګانې قبلوي، د قبولیت وخت او ګړۍ ورته ویل کېږي، هغه وخت چې ډیر علما په متفق دي. جمهور علما دا وایي چې هغه وخت چې کوم د دعا د قبلېدو دی، هغه وخت دی د مازدیګر مونځ نه واخله تر ماښامه پورې، یعنی د مازدیګر د مونځ نه پس چې دا کم وخت دی تر مازدیګر دغه وخت ختمېدو پورې، او د ماښام د وخت داخلېدو نه مخکې چې دغه کم وخت او حصه ده، په دې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. یعنې ډېر ما تاسو ویلې اقوال پکې ډېر زیات دي، خو هغه وخت چې ډېر علما پې متفق دي او ډېر علماو دغې وخت طرف ته، دغې ساعت طرف ته چې اشاره کړې ده او متفق دي پې، هغه دغه د مازدیګر وخت دی. نو که تاسو هم دا غواړئ چې ستاسو دعاګانې قبولې شي، په ژوند کې به تاسو هم ډېر ضرورتونه لرئ او ډېر ستاسو داسې کارونه به وي چې هغې ته به تاسو انتظار دا کوئ چې کله به زموږ دغه کار کېږي، کله به زموږ دغه ضرورت پوره کېږي، کله به زموږ دغه دعا قبلیږي. نو تاسو ټولو ته زه دا وایم چې د جمعې په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس د الله جل شانه په ذکر کې، فکر کې کښېنئ، او چې کله د مازدیګر وخت په ختمېدو شو، داسې 10-15 منټه پاتې شو، په دغه وخت کې تاسو لاس اوچتوئ، الله جل شانه نه دعاګانې غواړئ، خپل ضرورتونه الله ته مخې ته کوئ. انشاءالله العظیم په هغه وخت کې به الله ستاسو دعاګانې قبلوي او ستاسو حساب کېږي په هغه وخت کې، کم وخت چې د دعا د قبلېدو دی.